استاد لولا خبر سره تلو کنه مو کنه نو تاسو پلان باندې څوک باندې و د سید علي استاد یو خوږه غونډه واقعیا را سره شیر کړل دی وبخي مول کړي د خټه کول کو کلاکار کو څه قابلان هم دي زما قرار استاد اوس زمون بس کله که نور څه نه 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 بای غپ لګو غپ استاد لکه د تانه دې سچو بس تاسو غاره دولېګ بالکل سړې به پډنګ ډولې راوړو نو قسم الله ته مولا ورکول چې مولا مراوس موږ راغی نه خو استاد یقینو ساته چې خوب دې کومه بس کړه دا زمونږ استاد زمونږ قابل قدر محترم او زمونږ د شورونه د نرسرۍ نه زمونږ استاد محترم د اختر مکوه او دا ډېر ملګري به په سکرین باندې ویني او د استاد دغه سونډاره یا په ګوته باندې زور کول او هغه داسې نه یقینو ساته چې د استاد نه تاسو اوس هم خپل لاس نشه دا ډېر د استاد شاګردان چې هغه به ګوري او موږ سره غب شپ هم لګو استاد څونه وخت سرویس وکړو 42 سال ها 42 سال 42 سال ها او دا سونداري چې لګي صحیح شو د دې خو څه وجه به کنه دا د مینې د محبت کوم یو سړي څنګه مینه د پسړی باندې مټ وپړ سي د سړی نه ګوتې کټ کې د مینه دا بیا لویږي نه ها کریات چې هغه سید والي سره به د کورسي هغه ډګلې وکنه د کورسي هغه خپل وکړو کنه او داغه مشهور و او ستاسو سونداري مشهور وي خان هغه سکندر چې بچا لګېدل هغه په پرایمري کې خط لیکو اسلامي لیکو رسیدي اوس په لسم شو تش خط له پرایویل نشي او رښتیا وایي ته پرایمري کې وته تا خط لیکل وایي کنه بالکل نو بیا اوس په لسم کې وړي کې کنه ساجي تاسو خو ما ته یاد شي او بل ورځ الله تعالی په سر حاضر ناظر دی پرون دي کې جنازه وته په جنازه کې ودرې دم نو په جنازه کې زمونږ په جنازګاه کې مخامخ د تنظیم ولا یو چارت لګولې دی بورډ لګولې نو هغه باندې د جنازې هغه نیت او هغه پورا دوا او هر څه لیکلي دي کنه مکمل نو تاسو دا ماته وی چې الله تعالی په سر حاضر ناظر دی چې کله زما په هغه نظر پریوت نو ماته استاد محترم عزیز استاد داسې سید علي استاد داسې کریم استاد الله دې وبخي هغوی دواړه د بخاني دي دا راته رایاد شو چېرې موږ په پرایمري کې نو په موږ باندې به د جنازې د مونځ دا هر څه به راته ویل نو ما ځکه خبره وکړه زما ډېر وخت نه دا دلې کېدو بلکې زما ډېرو ملګرو دا خبره کوي چې یاره استاد جي سره به لږ ګپ شپ ولګې او استاد جي نه به لږه پوښتنه مو کوي ننني استاد کې او ستاسو د دور په استاد کې څه فرق و هغه کې دا و چې هغه هلک د پلار مور به ورته وایي چې استاد د ویو کوټکۍ غږ به نه کړي موږ به په 2 کسه په 3 کسه هلک راوسته هلته به یې بیا به موږ او چا به راته غږ نه کوو اوس هلک له کور مور پلار ګوتې نه شي وړی نو استاد مو ورته وړي او که استاد له غږ کوي نو بس رپورټ دی او دغه دی تعلیمي سرګرم حالات په دې خراب شو چې وړوکي ته غږ نه شي استاد جي لکه د تانه دې سچو بس تاسو غاره دولېګ سړې به پډنګ ډولې راوړو نو قسم الله ته مولا ورکول چې مولا مراوس موږ راغی نه خو امور خپل به راغی مړ کوي خورا پرې دی ما نور بس وای اوس خو ته هغه نشي کوي استاد جي چې زه ګورم ما ته خپل پرایمري یادېږي او موږ باندې ډېر ګران دی او خدای پاک له ډېر خپل خو ورکړ استاد جي کلمونه چې به را باندې خرڅول دوات باندې راځه استاد به کلمونه موږ فری راکول او که په سکول کې به سره کلم نو بیا به دومره والو او چونکې میډیا د هغه ټکی نه استعمالوم استاد به یو محسوس انداز کې به یو کنسل کول که تاسو په کمنټس کې هغه لیکلی شنو به شک تاسو ولیکئ بیا خځې تاسو له فری در کومه دغه بچو تاسو چې دی نو بیا نه سره کلم نشته سر داسې به خدای بنده هر هلک له په تختې کرښه وول هر هلک له لورنۍ کرښه لیکل فیسیلیټي پنسل کم دی وي کاپیانې کم دی وي او د جوړ پسخاو ډنډونو کې به تختې راکړه موږ به ورله پې مټه وووله او لورنۍ کرښه پکې ووله واچوله او ما 3 کاله سنګل پرایمري چلولې خو یو میل تقریبا د پاوړو اواز به راته د مونځ اواز به راته اوس سکولونو ته لاړ شه نه پکې مونځ شته نه پکې پاړې شته
داسې یو واقعه چې تاسو ته یاد دي او هغه تاسو زموږ د خپلو شاګردانو سره شیر کړئ. وخت تېر شو او هغه استادۍ په دې استادۍ کې ډېر فرق دی. هغه د مینې محبت شاګردانو، هغه د مینې محبت استادانو. نور به څه ووایم؟ داسې استاد جي لکه تاسو د ناسې شاګردان تېرېږي تاسو له راځي بالکل چې که د بچو نو څو پلار یې نوم باندې راځي او هغه سونډارې په هر یو هر لګوي یو باندې لګوم، یو نه پرېږدم چې وس مې کېږي چې وس کېږي نو وتښتي که نه بعضې بعضې مې کوم تختي او هسې چا د یرې نه د لرې نه سلام کړي چې استاد جي خواله نه درځم خو سلام منظور که او داسې نه وتښتي خو زه خیر دی کله کله را ټینګم کوم تښتي. لکه خیر د زمونږ پیپل د اتیاو کالو په سړي باندې سکونډارې لګوم، واړه خو لا په واړه دي د کوی نه مینه محبت اوس هم شته په پیپل کې، شته دی بالکل شته. او شاګردان خو د نن ډېر په ښه عهدو باندې دي او په ښه ځایونو کې دي. یو هلک نالایقه نه و خو دلته کې پکې دغه راغله دوبۍ او سعودي راغې نو بس خلک دغې ته دغه شو نو هلکانو تعلیمونه پرېښودل. په ننني مور پلار ځکه څنګه تاسو خبره وکړه سره چې پخوا به دا خو زمونږ خپله خبره ده چې مونږ به د استاد چې به په کلي کې لکه چوټۍ نه پس به مونږ د کلي په یو سر کې لکه په لار کې به مو ولید چې هغه د استاد را روان دی نو موږ به دې نه ودانګل ولې سهار له به بیا په سکول کې ولیدو پلان کې به چېرته پرون چې دی نو څه کول هلته نو په هغه په کلي کې به که نارمل په لوپرو باندې یا په داسې دغه ولیدو نو بیا باندې چې دی نو د مونږ په سکول کې بیا هم وهلو. او زما همزولي یا زما نه کشران یا زما نه مشران چې دا خبرې اوري نو هغوی به هم د دې خبرې دا به اډمټ کوي چې او واقعي استاد جي به زمونږ په نجي زندګۍ کې هم غرض ساته به یې ته هلته کې چې دی نو چغې دې وهلي په کرکټ کې یادونه چغې ولې وهلې په لاره روان وې ولیدې دا دغه کو نو موږ به یې ډېر زیات بیا په سکول کې وهلو. چېرته اوس مور پلار درغلي چې ګیرې ته کړې چې دا او خو داسې دور و چې زه بس لکه یې کې یوازې به زه به جومات ته مونځ ماسپښین لاړم هلکان به چپ چاپ او هېڅ بیا هم په سکول کې مور غوړه وه مونځ به کوو دغه خبره ده. پوه شوې هغه هلکان چې کوم لوی را به زموږ سره ودرېدل یو کس په استادانو کې ودرېدل یا سیدمالي استاد یا بل یو هغه جمعه به په سکول کې کوله. استاد جي زموږ یو ملګری و که نه او ډېر هلکان تعلیم ونه شو کني ساجد رحمان شو یا دا ولایت ډاکټر شو یا دا بل ډاکټر شو ډاکټران ټول خو زموږ ماحول خراب و ماحول مو خراب ملک چې کوم دی په کلي کې دشمنۍ وې خفګانونو نو هغې ماحول خراب نو د دې کوی پیپل لالکان میاخان څنګه وو دا ټول قابلان استاد جي لوله خو به رسره تللو که نه مو که نه نو ستاسو پلار باندې څوک باندې اوس دا خبره زه ځکه کوم چې موږ د خپلو استادانو سره لو غوبل تریشر خټه دیوال ګټه چې ترمس ته هر څه کړي دي خو که نن یو استاد سره یو ماشوم لوله لاړه یا ورسره څه د هغه ذاتي کار یې وکړو نو بیا د هغې نه موږ وبال جوړ کړي وبال هم راوستی حالانکې دا به موږ فخر ګڼه چې استاد موږ ته ووایي او د استاد خدمت وکړو خو نن سبا هغه نشته دی. افسر راغی زموږ دغه نو برنډه هغه موږ د کو په پیسو پیپل باندې جوړه کړه بیا څو ورځې پس په موږ هغه لیووله افسر ته موږ وایي موږ له پیسې راکوئ چې مالدار ته ووایي چې درکړي نو ما هلکانو خاوره راوړه بخورو او بیا ما او سیدمالي استاد او د کلي یو مشر لالي کاکا موږ په خپلو لاسو باندې برنډه او کوټې لیوې کړې خپله لیوې کړې خپل هم لیوې کړې وي خو 2 روپۍ د حکومت ته طرفه نه وي چې موږ په هغې باندې کړې کرسۍ نه وه په سکول کې نه یوه کرسۍ وه که څوک که دویم سړی به راغی نو په هغه میز غونته غټ په پای کې به ودرېده سکول کې څه ټاټ سم نه و د ناستې ولاړې ځای کوی پکې نه و زموږ سره په 10 روپۍ مزدور نو هغه به چاټۍ ماټۍ ډکې کړې خو چې هغه هلته شو به 2 روپۍ یو ساعت کې څکلې وي. سرجي مونږ خو دا هم لیدلي دي مونږ ته خپل بچپن هم دا یاد دی او زه د خپل کتونکو ته وایم چې زمونږ د دې کلي داسې ډېرې زنانه به وي چې د چا پلرونه به نوکرۍ به یې کولې به بارو نو زنانه به رالې او ور به مطلب د سکول ور به یې وټاکو یا به چوکیدار ته وي چې استاد جي ته آواز وکړه استاد جي ته به یې وي پلانکۍ زما خبره نه اوري استاد جي پرون یا سره جنګ کړی دی د سکول کار نه کوي
بالکل نه هغه داسې و چې هغه هره زنانه استاد یو معزز ګڼه او دا به یې وایي چې موږ د خپل فریاد درته وکړو نو دی به چې کوم دی مطلب دی هلک په ټیک شي او ټیک کېده به هم انشاءالله چې ټیک کېده به هم چې موږ به ورته ویل لکه ورانې مه کوه کور جنګ مه کوه او کور ته چې لاړ شي ډوډۍ چې خورې مور پلار سره جنګ مه کوه کله به وچوي کله به سپوری کله به تودی کله به سړی نو هلک په حکم منه په هغه وخت کې منه اوس یې نه مني هغه وخت کې استاد و هغه واقعي روحاني پلار و بالکل نو هغه یو کار دی د نوو جامو اغوستل د سپومۍ دوا د لاس وینځل د اوبو څښل دوا جنازه سفر تلل دا دعاګانې مو کولې استاد جي چې د جمعې به چوټي تاسو موږ راکړله که نه زموږ خو به جمعې چوټي وه نو د خیالي په ورځ چې به موږ اسمبلۍ ته وختو نو هغه به څنګه چلو لږه ما ته خو پته نه ښودم که تاسو وي او ستاسو شاګردان ټول ګوري نو لکه د جمعې د چوټۍ مقصد به څه او د خیالي د ورځې چې ساره اسمبلۍ به نو هغه به څنګه وه نو هغه به دا وه چې موږ ورته ویل لکه جامې بلکې که اختر به راته نو موږ به ورته وویل پلاره مو ورته ووایه چې تاسو سره د ملیشې جامې والي غریبي ده نورې جامې مالئ او د ملیشې جامه دې شتېدلې خو چې صفایي او موږ به نوکونه کتل او جامې به کتلې او کوم هلک په نوکونه لوی نو هغه په هغه ځای په نښته وه او داسې به مو او الټه به مو نوکونه به هم داسې کړي بالکل بالکل او سر ویښته هر څه به ونه کتل که نه خو بعضې کسانو به وي ما ته نه وزګار نه شو ما ته بل وزګار نه شو بیا خو موږ به ولې استاد یو شاګرد داسې و چې هغه به تاسو ډېرې بانې کولې یاره داسې ډېر نه نه ډېرو داسې وو ما به ورته ویل څپیاکې راوړه موږ واښه شا کړو دا ډېره ګیلانو به پر دور راوړه ما مې پیسې واخیست او نور څه نه وم خو چل دا دی چې په هغه وخت کې به موږ په لارې روان وو نو استاد شاګرد به ځان پټاو چې ما څوک ولیني چې ما ونیني که نه سار به مې وولي او زه به چې کوی نه راتلم دلته سینیانو دغه کور نه دي نو له هغې نه به په تقریبا میل ته نږدې نه خو نږدې به وو هېڅ پاړو اواز به هلته راته او چې به نه راتلم بیا به یو هلک مې په کوټه ودرولی و چې استاد جي را روان دی که نه چې پاړو له زور ورکړو چې ور نه وایي پاړې به مو ویلې اوس د لسم هلک له هم پاړه نه ورځي زر هغه دغه راوالي او ضربونه ورکوي استاد جي موږ به په یخنۍ کې ستا د سوندارې نه یېرېدو او د لښتې نه به یېرېدو ښه مې وول کړي دی ښه ټکول خو هلکان اوس قابلان هم دي زما قدر استاد جي اوس زمونږ بس کې لکه نور څه نه باید به ګپه لګو ګپ دا راته وایي استاد جي چې کوم داسې استادان دي ستاسو پر دوره چې هغه تور په مطلب دې کې به ډېر وفات شوي څوک په ریټایر شوي او داسې نه ننګ یاد کړي زمونږ مشران ستاسو سره چې کوم کولیګ پاتې شوي دي یاره زمونږ سره خو دغه سید مالي استاد و چې هغه مونږ د شپږم نه واله د مرګ د تختې پورې یو ځای وو او بیا دواړه په سندو کې 2002 کې ریټایر شو او دواړه یو ځای حج ته لاړو او دواړو داسې ملګرتیا کړې چې زموږ په کمره کې غټ افسران وو مونږ ته به یې ویل تاسو یو ځای دا چلې وایې ما ورته ویل زموږ خو کور نشته نه مونږ دا نه مونږ ستا کور نشته تا لاندې خلک کله څوک وایي ستا سوال وکړه ما دا جزان خلک دی مزدورو یې راغلي سعودي ته نو بس چې دا ته پته لګېږي چې استاد یې راغلی نو هر یو کس راځي چې زما استاد یې خدمت زه وکړم بل به زه وکړم د سید مالي استاد یو خوږه غوندې واقعه را سره شیر کړه الله دې وبخي نو سید مالي استاد مونږ حضرتولي مونږ سره وو نو ما حضرتولي او سید مالي استاد مونږ خو حضرتولي ویل یارېږه ما دا یو سواتې دی دا پهلوان دی هلکه ما مه کوه دا شیطان دا کاڼی زه ایستی شم په کنډال یې ودرولم کاڼي ویسته چې لږ ساعته شو یو مونږ لکه شیطان نه دی پله شو او سید مالي استاد ورک شو د خدای پاکه اوس په کوم ځای کوو بیا حضرتولي زه بوتلم خپل ځای ته جامې راباندې لږ احرام مې لړ کړ او سر باندې دا قرباني مې په خپل لاس باندې وکړه سید مالي استاد له مې وکړه چیلې حلال کړه ځان له مې حلال کړه پازیزیه کې بیا هغه چې د هلکان ودرول چېرې دا سید مالي استاد ای کې پته نه لګي په دې کې کله
ټولو خلکو نه چا نه خاوند ورکړه چا نه ښځې ورکړې هر سړي به ژړل او ما یو څل پیرې حیات کرسي وي چې خدای پاک دې چې کلي ته لاړ شي نو سید بهلول استاد نیکه به په دې کې دقه دی راغی او حضرت ولي د وریجې پاک کړی مشره خان او حضرت ولي راوړې وې دقه دی راغی هلکه ته چېرته وې وایي تاسو ورک شوي زه پسې ورک شوم نو خو لاړم طواف زیارت مې وکړ په مسجد خیب کې مې لمونځ وکړ ماسخوتن باندې او بیا هغه ډېر د مینې محبت دغه و مونږ پیاده تللي وو ګاډی ودرېده عرفات ته شو هلکه ما زما خپې کار نه کوي او خو دې حضرت ولي وایي ما ته دغه ښکاري هلکه دغه نه دی ګورې بیا پیاده ته مینه بوتلم خپو مې کار نه کوم بیا هلته کې کېنولو وسلم ګوتې نه وړی او بیا په مزدلفه کې ښه برابر څومره ډېر خدمت راله کړی حضرت ولي الله دې ورته په دې دنیا کې اجر ورکړي په آخرت زما او د سید بهلول صاحب به کوم واقع زما موږ دواړه به تلو مردان ته به تلو پېښور ته به تلو چېرته ملګري به داسې خرچ به کوو چې نه په هغه بوج نه په ما بیا به نیمه یو کس به خرچ کوم بیا اوس خو چې لاړ شي وایي بس ومو دغه زما او د هغه ملګرتیا وه او د مرګ نه مخکې ما او کریم روان وو نو ما ورسره لاسو برګړه وکړه وایي لاسو سبا به څه پته لګي چې سبا کېدلي وایي سید بهلول صاحب وفات شي دغه خبرې بس کې کړې نور څوک کله غونډې زمونږ د دې اوسنۍ دور د هلکانو ته شاګردانو ته د دې اوسني دور استادانو ته بس یو وړوکې غونډې ښکلې غونډې پیغام ورکړي نه زه هم چې هر استاد سکول کې بچي ته پردو بچي دي خو د خپل اولاد په شان ګوري او بار دې ورته هېڅ نه کوي ځکه چې کله چې استاد شاګردانو ته اولاد په شان په مینه محبت سبق ووایي نو هغه مینه محبت سبق په بچي کې یادېږي او که دی ورته په قار در باندې وایي اوس بل یو چل شوی که نه هغه پخوا مونږ لاول زوت کړو بیا به هلکانو ته وي اوس هغه موبایل راوتي هر یو شی پکې راوي هلکان نه موبایل نه لګیا دی استادان نه موبایل نه لګیا دی زمونږ د استاد محترم دې لاسونو د دې نه دنیا ماشومان د دنیا ځوانان چې نن په ښه خوږدو دي د دې ګوتو د دې لاس او څنګه چې زمونږ د استاد محترم دا خبرې دي د دې ژبې نه چې کوم ټکي الفاظ راوتي دي هغه نن زما د علاقې ډېر قابل خلک دی چې هغوی زده کړه کړې ده او دې لاسونو تقریبا چې د استاد هر یو شاګرد تېر شوی دی نو د دې سنداره به یې خوړلي څکلي او نن به هغه د مینې هغه درد محسوسوي د استاد سره پروګرام زمونږ د ګپ شپو څه انټرویو نه وه چې یاره ګنې انټرویو وه دا ګپ شپ و زما نه هم پکې کېدای شي څه خبرې غلطې شوي او استاد نه خو غلطې نه شي کېدی خو چونکې د عمر تقاضا ده څه خبرې به تېرې شوي صحیح شوله ډېرې خبرې به یې نه کړي نو زه د خپلو ټکو چې دی نو بښنه غواړم او استاد چې دی د هغه د خبرې ګټورې خبرې دا زمونږ میموریز ده دا زمونږ یاداشت دی دا موږ له ډېر نن چې د استاد شاګردان چې دي په کم ځای کې چې دا خبرې اوري نو زه دا امید لرم چې هغه به ډېر خوشحاله وي کېدای شي د هغه د سترګو نه سره اوښکې هم لاړ شي او چا نه یې لیدلی د ډېر وخت نه د خپل استاد محترم نو ما دا غوښتل چې زه استاد چې دی هغوی ته وښیم څوک چې د ملک نه بهر دی یا په دې وطن دی یا استاد سره ملاقات نه شوی نو چې دا خپل استاد محترم ویني موږ داسې استادان د خپل وخت استادان چې وینو نو موږ ته ډېر خپل دور رایاد شي موږ څنګه چې دا د استاد ووي دا خبره وکړه ده موږ د خپل استادانو سره لهونه غوبلې ترېشرې خټې ګټې دا هر څه کړي دي خو موږ ته پلار نه دي ویلي رور نه دي ویلي چې ولې د دې استاد لا دا ته د نوکرې ولې ورله دا کار کوې نه دا به موږ فخر ګڼو موږ به د خپل کور کار چې دی چې موږ به وي چې زموږ استاد یې راته دې کار ویلي نو موږ به د خپل کور کار به را باندې پرېښودو د استاد له به موږ تلو بله یوه خبره پکې دا هم تاسو ته مخې له راغله هغه د استاد زباني تاسو واورېدله چې زمونږ میندې چې کوم هلک په کور کې ورانې کوو یا به یې کار نه کوو لوفري به یې کوله نو میندې به یې رالې استاد ته به یې ووي سید باري استاد الله دې وبخي کریم استاد او عزیز استاد زمونږ محترم استاد دوی ته به یې ووي دروازه به یې وټکوله
اب ولا دروازې ته شو استاد جي دا پلان کې چې دی نو دی په کور کې جنګ کوي دی کار نه کوي دی دا کوي نو بیا به استاد جي زمونږ دومره سرمن به یې ویستله دونه به یې وټکولو چې حد نه سیوا خو چا به بد نه ګڼه نن شاګرد په موجوده وخت کې شاګرد د استاد پلار شوی دی او استاد کې هغه د استادۍ هغه کوالټیز نشته دی مونږ یې نو ولې چې د استاد او د شاګرد په منځ کې د پلار او د زوی یو رشته دا روحاني پلاري خو موږ استادانو زموږ ډېر استادانو دغه رشته په خپله ډیمیج کړې ده او ډېر شاګردان چې هغوی نن پلار ورته نه ښکاري چې پلار ورته څه نه ښکاري مشر ورور ورته څه نه ښکاري نو هغه ته به استاد څه ښکاره شي دا زموږ ترقي نه ده دا زموږ بربادي ده دا موږ بربادۍ طرف ته روان یو نن زموږ معاشره هغه شانتې نه ده ولې نه ده دا موږ په خپله بدله کړې موږ خپله زوی دې ته وخېږو بیا د دې نه هغه دویم قدم په خپله سر ته خېږي نو بیا موږ د راکوزولو نه کېږو زه ما ورته وي چې دا انټرویو نه ده دا زما ارمان و چې زه کوشش کوم چې زمونږ کوم استاد محترم دي کوم حیات دي د هغوی یو جلک تاسو ته وښیم چې کوم وفات شوي دي الله تعالی دې جنت الفردوس کې الله مقام نصیب کړي 86 سال کې روان یم بس کې 86 سال کې خو تړلې بچا نه کېږي کنه استاد جي دا به په دې کیمرا یو سن په دې ګوته له سندار ولګوه چې څنګه به دې لګوله خورشه چې مو وایم نه کنه اوس دا اوس وګورئ ښه باقاعده تکتوره سموینه پکې وړه کوله او استاد جي ته دا نو خود هم نشته دی نو بس تجربه ده استاد جي که څه غلطي ملطي شي معافي غواړو دا غلطي نور اوري هغه وخت ملي و ما څلور کاله په پیپل کې سنگل ټیچر استادي کړې څلور کاله کچات نه او پوخات نه او اول دویم دریم څلورم صرف انګلیش پکې نو او په دې ټول عمر کې هر یو هلک له په تختې کرښوله په سلیټي پنسل کم دی وي او مټې کم دی وي الو ته به لاړه هلکانو هغه کمر نه به یې سپینه خاور راوړه واچوله او هر یو هلک ته به یې دغه کول یو ورځ پالو کې ومه نو هلکانو هغې وخت کې به ته ډي ای ایچ وي ډسټرکټ انسپکټر اف سکول داسې دا غوته سړی یو هلک په تختې باندې اسکول لیکلی و علي پسې مخکې کړی و نو ما ته هغه زموږ هغه افسر وایي دې هلک دا غلطي کړې مجید دا غلطي نه کړې اوس دې په ځان خپل رجسټر مې راواغست یو په رجسټر کې اسکول و دا په یورپ کې ما دا په پیپل په لو کې پروت دی رجسټر یو هلک رجسټر ته کتلي کوي پوه شو جو بس بیا زموږ هغه هیډ ماسټر ته وایي دا استاد دی خو دغه ډېر تېز دی ټولو دا به مونږ بیا په ګپ کې دا کوو ډېر ښکلي یادونه تېر شوي دي ډېر ښایسته بیا پیپل جوړ نه به چاپېره چا اسمبلي به وشوه منډه به وه د جوړ نه دا اوس چې پکې ماشومان لا پکې دې جوړ نه مونږ غیر چاپېره منډې وهلې دا خبره حقیقت دی او لاندې به لار چې به ورانه شوه هلکانو اجدانو په جوړو کې د خور نه ګټې راواغستې او په هغې کې به یې واچوه استاد جي دې جوړ ته چې به کله باکوکړ راغی نه هغه به خلک راته کنه مونږ ورته د سکول نه په دې کړکو کې کتل په باکوکړ بیډه دې کولې ډېر ښکلی یادونه یاره مال راغلی دی دنیا ته خو مینه محبت عزت هغه براختلی دی نور هېڅ نشته ټول خلک مونږ کوزی منو مال دی بل مال دی مینه محبت نشته صحیح شوه ډېره مننه سرجي ډېره مننه او الله دې داسې یو کار دی ښه بوډای ما خو د ما نه چې ته غلطي شوي نه سر تاسو به دا خبره نه کوئ خو وخت ښه تېر کړی دی الحمدلله او زما خو زه ته په مینه باندې وایم چې زما د پیپل شاګردان اوس کوم قدر کوي که نه او زما خپل بچي نه کوي دا ته قسمیه وایم اوس هم استاد جي ته چې زه ګورم نو بس زه ایموشنل کېږم او ډېر وروسته لاړو ډېر وروسته موږ زه خپل څونه چې زموږ د استاد جي شاګردان دي هغوی ته زه یو میسج ورکوم چې دا استاد جي سره داسې د خپلو استادانو سره لږ د خپل بچي یا د خپل دغه ورته لږ واوروئ موږ ساده وخت و ساده دور و زه اخري بس یو خبره کوم او پروګرام ختموم چې مالدار او غریب به په ټاټ ناستو په یو ټاټ په ناستو د سټیټس خبره پکې نه وه یو شان څپلۍ وي یو شانتې ملیشه وه یو شانتې ټوپۍ وه نو هغې کې مالدار او د غریب د بچي پته نه لګېدله
او استاد چې بلخت را پر خودنه د استاد لخت بم مالدار او غریب بنه کو لکه څنګه چې نن سبا په ادارو کې په عام ژوندۍ کې د مالدار د لپاره یو شان او د غریب د لپاره بل شان چې کمنټس په زه ګورم او استاد ته بیا وایم چې استاد دومره کمنټس راغلي دي او د کم ملکونو نه راغلي دي او د کم ځای نه چا یاد کړی نو د استاد لپاره ډېر ښکلي چې څوک لري نو هغه چې تاسو داسې د استاد یو دا خوښي یا داسې استاد یو خبره ته یادوي هغه تاسو زموږ سره شیر کولی شي او سر زه به ته دا وایم چې پلان کې دی نه یو شاګرد دا خبر را لېږلی نو بل پروګرام کې به زه ستا د شاګردانو خبرې تا سره کوم ښه جي صحیح ده جي د الله په امان